وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اعلموا متقلبكم ومثواكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو مسلمان نورونو توحید و سنت ملګرو سره زمشو رونو تاسو لري لري نه دی اجتماع راغلی. الله دې ستاسو هر قدم په نیکۍ باندې الله بدل کی او الله جو کی دې اجتماع نه تاسو څه فائدہ ځان واخلئ او هغه فائدہ اکناف ته خپل اطراف ته هغه فائدہ ورسوي. یو دو بزرگان تیر شوي، یو ته سفیان ثوری وای او بل ته سفیان بن عیینه رحمهم الله. نمونه یو شانتی دی سفیان او زمانه هم یو ده، شاگردانم تقریبا یو شانتی دی او شیوخم. نو چې کله مطلقاً سفیان ذکر شي نو سړی پیژني نه چې دې نه کوم سفیان مراد دی، سفیان ثوری مراد دی که سفیان بن عیینه مراد دی. دې وجنه محدثین چې کله د سفیان ذکر کوي نو ورسره نسب ذکر کوي. دواړه نیکان خلق تیر شوي دي، اولیاء تیر شوي دي. سفیان ثوری رحمت الله علیه او سفیان بن عیینه رحمه الله. دا سفیان بن عیینه رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی اور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تلمیذ دی او شاگرد دی. دا سفیان بن عیینه رحمت الله علیه خسته خبره کوي. هغه فرمای دا دین څوک د دین بیان کوي نو یو څو سوزونه خلق له پکار دي. یو خبره اوریدل، هر متکلم
هر واعظ خبر تا غوږ کې خودل پکار وي او چې کله خبر ته غوږ کې خودی شي نو دویمه خبره هغه خبره کې سوچ پکار وي دې سړي دا خبر وکړه د دې مطلب څه دی د دې سوچ څه دی مقصد یې څه دی درېمه خبره هغه خبره هېرول نه دي پکار دی عالم دی مقرر خبره وکړه بس ذهن کې دی راوست بیا خبر دی هېره کړه دا فایده نه کوي څلورمه خبره چې خبره باندې عمل هم پکار ده او پنځمه خبره هغه خبره بل ته رسول غواړي دا سفیان بن عیینه رحمت الله علیه فرمای لوی سړی دی د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی زه راتلونکو ملګرو نه دغه درخواست کوم تاسو اجتماع راغلی یئ دا سیاسی اجتماع نه ده دا څوک د یارولو لپاره اجتماع نه ده دا یو لوی بزرگ یو لوی مجاهد یو شیخ یو لوی محدث یو لوی مرشد د دنیا هغه په دې کلي کې یو میشن شروع کړو موږ خپل اصطلاح زړه مدرسه وایو یو څو د دروازو جماعتو هغه کې هغه یو میشن شروع کړو هغه میشن ډیر عالی و هغه ډیر اهم و لکه معادي سولس هغه میشن چا یاد کړو په دې باندې مړ شو رسول دا خوارجو چې نخې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې وای قرآن به ډېر ښایسته وای خدا مړی نه به کته کېږي نه او پورته به لګیایي کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته سړی ودرېدلی او خبره ډېر نازیبه خبره کړې وه خالد رضی اللہ عنہ وی چې دا سټ غوس کما په له غرزو نبی علیہ السلام خیر دی خدا سے تیری دا وی د نسل نه بداش خلق پیدا کیږي چې تیره आवाजونه بلري او ډیر کروالی باندې قرآن وای لیکن داغی او قرآن دی جب باندې بئی او دی مرائی نبکتا سینی تا بنا را کزیگی اگورا صحاباو قرآن ازدکڑو او دو قرآن داغی زڑتو اللہ کز کڑو نو چه زڑتا قرآن کزیگی نو دا طول اندامن دو قرآن موافق وی دا سفیان بن عیینه رحمت الله علیه دغه وای د یو مقرر د یو واعظ خبره اوریدل پکار وي تاسو مهنت کړی دی راغلی یئ الله ستاسو سعی مقبول او منظور وګرځوي ښه توجه سره خبره واورئ بیا په خبره کې سوچ او فکر وکړئ شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ ان ناشئۃ اللیل دا شپې بیان شپې درس فواید کی فائدہ ذکر کول شپې سره درسو کی
تقریرو کی نو دا خلق واوري نو دوی ته د سوچ موقع ملاویږي روز یې واورېد پټي ته لاړ بل ځای ته لاړ نو سوچ موقع نه ملاویږي نو یو خبره اورېدل دویمه په خبره کې سوچ او فکر کول دا دومره لوی عظیم اجتماع کال په کال منعقد کیږي تیر شویو کلونو کې هم لوی اجتماعګانې شوي دي هغه اجتماع ختم شو لیکن د دې اسټیج نه چا د روپو مطالبه نه ده کړې دلته د چرته د لوډ د اوټونو مطالبه نه ده کړې د اقتدار مطالبه نه ده کړې زمونږ دا اجتماع چې دا فقط دینی اجتماع ده دا مرد مجاهد چې په دې کلي کې خدمت شروع کړو د توحید الله دومره برکتونه ورکړو دومره وسیع کړو دومره طویل کړو چې هغه نه لوی قافلې جوړې شوې چرته د ګلګت غرونو چرته د چترال غرونو چرته د نورستان غرونو خلق راځي او د جوق په جوق باندې داخليږي او بیانونه کوي نه دا هغه مجاهدی لږه توجه ده دا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راړ او عیسی علیه السلام رفع شوی و نه په دې ټوله دنیا کې تیاره خورو داسې ظلماتو چې د عقایدو پہچان نو تر دې پورې د خلقو عقیده غورځېدلې وه د ایران کې چې خپل اور به بل کړه اور آتشکدې به جوړې کړې او د آتشکدو عبادت به کول دور عبادت به کول چرته رومیانو ناغې د عیسی علیہ السلام او د مریم مجسمه جوړې کړې وي د عیسی علیہ السلام او مریم به رحمت کول بخاری کې راځي وي زمونږ حالت داسې وو زمونږ به چېرته یو ښکلی کاڼی به ولیده او موږ به د هغه کاڼي پرستش به شروع کړو او کله چې هغه کاڼی نه بل ښایسته کاڼی موږ ته میلاو شو موږ د هغې پرستش به شروع کړو او چېرته ښکلی کاڼي به موږ ونه لیده نو موږ به خاورې او شګې به راټولې کړې او بیزا وخه په هغې به ولاشل نه لږانې شګې به کلکې شوې نه موږ د هغه شګې طواف به شروع کړو داسې و تیاره وه په دې ټوله دنیا کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه مخکې دغه چغه چې کله دنیا د شرک په سمندر باندې لو شو الله نوح علیه السلام را لېږلو نوح علیه السلام د دې आवाज کړو لا اله الا الله دا سلسله د انبیاء علیهم السلام وا او د عیسی علیه السلام د پورته کېدو نه وروسته دا دنیا ټول الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کتاب الله راولېږه رشد او هدایت د پاره دو سوزونه دي خصوصا د عقاید د اصلاح لپاره بغیر د آسمانی کتاب نه د عقاید اصلاح ناممکن ده هغه تور تیارو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو مجاهدی وکړي بیزتی برداشت کړي د بدی ردی برداشت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د مجاهدونو وروسته دا سلسله داسې شروع کېده
د صحابه دور راغی، د صحابه نه د تابعینو، د تابعین نه تبع تابعینو، او دا سلسله شروع وا. ګډ ګډ ته کلمه ورسید لا اله الا الله. خو په دې ځان پوهه کول، سوچ کول، فکر کول. الله وای فعلم انه لا اله الا الله. ځان په دې پوهه کا انه لا اله الا الله. دغه کلمه عربو به واورید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه کلمه وی، لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جګړه کېده، وال ټکول کېده، بے عزتی کېده. خو څه زمانه مخکې زمونږ په دې کلو کې، زمونږ په دې ملک کې د دې کلمې ورد کېده او لکي ختم کېده. یو ځل نه وي، لاک ځله به وي، او هیڅ پروا نه، نه پریشانی وه، نه جنګ و، نه جګړه وه، او دا لکي ختمونه کوو. د هغې وجه څه وه؟ کلمه خلق وي او د کلمې په مطلب نه پوهېدل. کلمه خلق وي او د کلمې په مطلب نه پوهېدل. نو کلمه ویل او د کلمې په مطلب باندې ځان پوه کول چې دا کلمه څه تقاضا کوي. نو فعلم انه لا اله الا الله. یو دا خبره. دویم ذنبک. حدیث کې راځي د شیطان مقوله ده، زه په دو څیزونه هلاکیږم، تباه کیږم. یو په لا اله الا الله باندې، او دویمه په بخښنه غوښتو باندې. دا دواړو څیزونه د شیطان د هلاکت دي، او دا دواړو څیزونه ویل او د شیطان اسپکول دي. دیندارۍ دغه مضبوطوالی ده. نو فعلم انه لا اله الا الله. ځان په دې پوهه کا لا اله الا الله. نو دغه کلمه ویل کېده، خو دې لا په مطلب مونږ نه پوهېدو. الله دې قرآن رحمت الله علیه قبر د رحمتونه ډک کړي. هغه کلمه یې وښوده، موږ یې وښوده. اول چې په دې کلي کې کار شروع کړو نو شیخ القرآن صاحب وی ما د اسماء حسنا او معنا مې خلقو ته کو، او د الله هغه صفتونه مې خلقو ته بیانول. انه لا اله الا الله. په دې ځان پوه کول دي چې بل خالق نشته، بل کارساز نشته، بل حاجت روا نشته، بل ذموار نشته، بل لایق د ټیټېدو، لایق د تعظیم نشته، او بل څوک د رامدد کېدو لایق نشته بغیر دی الله رب العزت نه. واستغفر لذنبک. بخښنه غواړه د خپل د ذنب. حالانکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه بلکې ټول انبیاء علیهم السلام معصومان وي. نو واستغفر لذنبک مطلب یې څه شو؟ مطلب یې دا چې کله کله د امتیانو نه غلطۍ کېږي، هغه پیغمبر باندې بوج شي. یو حدیث کې راځي کله کله زما په زړه باندې داسې تیاره پې راشي، او هغه تیارې بیا تعریف امام اصمعي رحمت الله علیه هم نه کوي چې تیاره څنګه راتله. ځکه تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه سره و. یعنی هر پورته مرتبه چې بنده لړ شي او کته مرتبه ورته کم ښکاري. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بخښنه غوښته، او هر پیغمبر علامه سندی رحمت الله علیه فرمای هر پیغمبر د جماعت امیر وي. نو د مامورینو نه سهوی کېږي، د مامورینو نه غلطۍ هم کېږي. نو دا سبب بوج جوړیږي او پیغمبر بخښنه غواړي. د عبدالله بن عمر پر روایت کې راځي کله کله یو مجلس کې او یا ځله کله په یو مجلس کې
سلزله با پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم استغفر الله وی استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه خدا بخنه غوښتل د الله نه د جړه په حالت کې باکو تباکو په حالت کې واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات عرض مدا کولو اجتماع شروع دا ملګری راغلی دي او روان دي الله دې خیر او عافیت باندې اجتماع سره ورسوي خو دا التجا کوم چې خبره اوري دا اوریدل د خبره او بیا هغه خبره کې سوچ او فکر چې د دې موږ نه څه مطالبه ده سوچ او فکر نه بعد هغه خبره نه هېرول هغه ځان باندې عمل کې راوستېدل هغه فکر د دې ځای نه خپل علاقو ته خپل ملکونو ته وړل الله پاک دې خیر او عافیت باندې استغفر موږ له الله د دې علماو د بیانونو اورېدو الله موږ له توفیق راکړي او بیا کوم مقصد دپاره د اجتماع شوې ده هغه مقصد ذهن کې کېښودل خپل اطرافو ته خپل وطنونو ته دا فکر وړل الله موږ له توفیق راکړي واخر دعوانا